د ابوبکر اګرانو کتونکو خیبر پښتونخوا کې ګورنر راج ولې لګي یا امکان ولې دی د یو ورور سره به خبرې اترې کوو چې دوی ورته په کوم نظر ګوري ولې ګورنر راج خبرې دلته کې کېږي یا ګورنر راج ضروري دی څه وایي دا خبرې خو کېږي خو خبرې دې په شلق ولګي ګورنر راج دې ولګي داسې ماشوم وزیر اعلی چې د هغه حیثیت تاسو وګورئ چې د ټولې دنیا ته د خیبر پښتونخوا به څه ښکاري زما د صوبې وزیر اعلی چې لاړ شي په اډیاله جیل اس ایچ او ته مینتونه کوي چې ما د خان صاحب ملاقات له پرېږده او زه د لیډر ملاقات له راغلم او څو پېرې یو نه دوه نه درې نه اتم ځلې دی دی چې وزیر اعلی شوی دی دی اته پېرې اسلام آباد ته لاړو تاسو په دې باندې د ټي اې ډي د ده سره د سکیورټي د پروټوکول د دې تنظیم تاسو وګورئ دا لکونه روپۍ خرڅ شو دلته په صوبه کې د په دې چې کله نه وزیر اعلی شوی دی د دې ورځې پورې د صوبې په تاریخ کې څه داسې میګا پراجیکټ خبره کړې ده په څه تعلیمي ادارو یې خبره کړې ده یا چې دې وزیر اعلی شوی دی د خپل علاقې ته تللی دی د چا د خپل کلي د سکول د کالج تپوس کړی دی دهشتګردي سیوا شوه انتهایی سیوا شوې ده دا بلوچ چې په اف سی جوانان شهیدان شو دا حمله چې په پېښور کې وشوه دغه شیان چې دا آی روز دا مسلې جوړیږي ښه اوس په تنخواګانې نشته دوی به د وفاق نه پیسې غواړي دې صوبه کې دوه وزیر اعلیګان پکار دي یو د خان صاحب منډې تړلې وي اډیاله ته دې راځي آیا د خلکو کې شعور نشته د صوبې په دې خلکو کې چې زه داسې سړي له ووټ ورکوم زه داسې پارټي دلته راولم تاسو وایئ چې ګورنر راج ولګي دلته به دهشتګردۍ مخه ونیسي او دغه بېرته خوارج چې کوم لګیا دي او یا دلته سړکونه روان ویجاړ تعلیمي نظام ګډوډ هسپتالونو نظام ګډوډ دا به ټیک شي یاره 100% به ټیک شي ځکه چې د دې صرف یو سوچ دی چې خان صاحب آزاد و نو د خان صاحب خو یو ګانه وه شیرپو صاحب تا هم اورېدلی د ټولې دنیا اورېدلې ده چې د هغه په هر پروګرام کې به نیکسټ سټاپ اډیاله نیکسټ سټاپ اډیاله د دې د قرباني بچي په خپله اډیاله خوښه وه اوس پکې پروت دی نو تاسو بس اوس ولې ځای راځئ ملک تباه دي صوبه تباه ده دلته ترقیاتي کارونه نشته د سکولونو نظام وګوره د هسپتالونو نظام وګوره د روډونو نظام وګوره په دې 13-14 سال کارکردګۍ کې داسې د پی ټي آی یو میشن وښیي چې هغه د صوبې عوامو ته فایده راغلي نه بس دا صوبه خو جي داسې ده چې دی کې خو لکه سشتې راشتې نه پیش وي او هسپتالونه چې اوس ورشې نه پکې ډاکټري نه پکې پرچۍ نه پکې دوایي پیش وي چې کوم هسپتال ته ورشي سهولت پکې نشته نو د دې لپاره لږ دغه وکړي چې د عوام ته لږ دغې ریلیف میلاو شي په دې حالاتو کې ګورنر راج ولګي دهشتګردي هم ده او د دې هم څه تپوس پوښتنه نه کېږي نو هغه دې لګي پیش وي چې ملک ټیک شي صوبه ټیک شي جی زما خو فوج ارمان دی زه خپل فوج ته به ځم او کوم خلک چې زموږ د ادارو د پاکستان د دې خلاف دي دی به دغه کېږي او زموږ به چې کوم دی او جي او زموږ فوج به چې کوم دی دا به رحمي نه کېږي